چې زه د مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم نه یعنی د مدینه منورې نه ستا خواله راغلم دمشق ته نور سکار مې نو صرف دې راغلم چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو حدیث اورېدل چې ستا د خولې مبارک نه و ستا د خولې مبارک نه و ناغه ابو دردا سے ورته وي ستا سبل حاجت نو نه وي زما ده وی خازه در توس حدیث ویم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه موریدلی چې څوک د دین د پاره د دین د زده کړې د پاره یو لار باندې روان شون الله په دې د جنت لار آسان او بیا ورته وی ملائکی چې دي د خپل وزر طالب ته پزما کوي او د عالم د پاره چې زمکه او اسمان کې څومره مخلوقات دي دا ولر مغفرت دعاګانې کوي دا ورته ابو دردا سی به ما د پیغمبر علیه السلام نه ویل چې عالم د پاره زمکه او اسمان کې څومره مخلوقات دي دا ولر مغفرت دعاګان تر دې چې میان دا په وبو کې او د غرنګې میګیان دا په سوډ کې دا د عالم د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي او بیا ورته وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې زما د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی عابد چې علم مسرنی او تش عبادتونه کوي لکه د سورلسمې شپې سپوږمۍ چې په نور استورو باندې څومره فضیلت او بل روایت کې دا راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي د عالم فضیلت په عابد باندې داسې دی چې لکه زما فضیلت نبی اسلام زما فضیلت تاسو په یو ادنا صحابي باندې او روایت کې دام راضي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی د عالم او د نبیانو ترمنځ به د قیامت پر ورځ د یوې درجه کمی وي بس د کدا د انبیاء وارثان دا د انبیاء وارثان او دا نبی علیه الصلاۃ والسلام دام فرمایلی دي وی دا خلق بستاسو تابعداري د اخر کې فرمایلی صحابه ته ډیر خلق زما د وفات نه پس په مدینه منورې ته راځي د علم زده کولو د پاره اے صحابه تاسو ته وصیت کوم چې هغه سره واخه کوي معلومه شو د طالب بارکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته وصیت کړي ځن کاده نه کوي چې دې سره واخه کوي دې پس واستغ سپور نه دې سره بخکه پیغمبر علیه السلام دا وصیت کړ دې سره بس کوي دې ته به خیر رسوي دې ته به نقصان نه رسوي